خو د دای ځان له تعویض وکاږه او که دا کم څوک وایي چې له ما سره جنات دي او پیاریانې دي او مصیبتونه دي په دو باندې زه بیا کارونه کوم خو دغه پیر صاحب د فقیر صاحب د مولوي صاحب د کوټګر صاحب ته سړی ووایي چې صاحب ته داسې وکړه زما علاج پسې وکړه ته منډې که یو بي ایل نیشنل یو بي ایل بینک نیشنل بینک او خیبر بینک هم څه څورې بینکونه دي په پاکستان کې په دا خپلو پیاریانو چې ستا په هوده دي په دو باندې دا روپۍ را واخله او ځان لې په راوړه نو اول ځان مالدار که داسې تعویض داسې تش و ځان ته وکاږه اول ځان له هلک د ځان دپاره پیدا که نو په خپله داسې تش تعویض و ځان ته ور وکاږه اول داسې وکړه په خپله پټې معلومې که دا ستاسې خپلې ورکې سوي دي یا خپل د چیش خراب سوي دي نو دا ځان له اول وکوه خو که د کور د دیوال هغې خوا چیشی پروت وي دا یې نسي معلومولی او دا زما ستا پټې د ځمکې په مشرق او په مغرب کې معلوموي نو دغه دوکه داسې انسانانو ته ورکوي او عوام په ځکه په دوکه کې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ابراهيم عليه الصلاة والسلام پدانن آیتو کې وخپل کوم ته د الله تعالی قانون بیانوي او الله تعالی دغه قانون را ذکر کړی چې کوم د خدایي او د الله صفتونه دي دغه تاسې له الله ما سوا و نورو ته ثابتوئ نو دا تاسې پر الله باندې درواغ وایاست او دا خبره ستاسې بغیر بې دلیله او که چیرې تاسو ځان هوښیار بولئ پوه یې بولئ عقل سلیم لرئ نو دا زه چې کوم خبر درته کوم چې له الله ما سوا د بل هیچا عبادت جایزه نه دی او بل هیڅوک هم د عبادت لایق نه دی نو دا خبره ستاسو دپاره بهتره ده چې تاسې په لږ وسنجوئ تر دغه خبره چې دا کم تاسې له الله تعالی سره نور شریکان بوتان جوړ کړي دي او دوی هم دغه صفتونه دغو بوتانو له ثابت کړي او که نن سبا وګورې دا نن سبا مخلوق هم د خدای صفتونه په زمندي انسانانو یعنی په پیرانو په بزرګانو او په له خدای ما سوا چې هم څوک دي د هغه دپاره ثابتوي او الله تعالی و دوی ته دا خبر کي چې که تاسې له ما سوا د بل چا عبادت په دا وجه کوئ چې دوی به رزق درکړي دوی د رزق واکدار او مالکان نه دي نو رزق له ما سره دی رزق مالک زه یم او رزق ورکوم زه او رزق اخلم زه که په دا وجه عبادت کوئ د له ما سوا د انسانانو یا د بوتانو له دغه عبادت څخه وچ ودرئ اوس که تاسې موږ او تاسې د خپل معاشره وګورو نو د خلکو منډې دي وروره تعویضان کاږي د رزق د برکت خلکو منډې دي زمن غواړي په تعویضانو باندې د خلکو منډې دي رزق او اولاد له پیر صاحبه څخه غواړي د خلکو منډې دي له غیر الله څخه له الله ما سوا له مخلوق څخه د علم غیب تقاضې کوي کتن یې پکاږي پټ یې پښکاروي نو الله تعالی دغه ستاسې اسې غلط خیال دی او دام درواغ دی او که تاسې رزق له ما سوا له نور چا غواړئ منده به یې نه کوي او که له ما سوا له بل چا زوی غواړئ منده به یې نه کوي ما بغیر څخه دا ګڼئ چې په پټو بل څوک هم خبر دی پلانکای مولوي صاحب پلانکای پیر صاحب پلانکای بزرګ صاحب پټې معلومولی سي نو دا به ستاسې اسې دوکه وي او درواغ به وي او ځان به دوکه کوئ خبر چې دا کم له الله ما سوا موږ ورځو رزق یو ځینې غواړو او د تعویض په ذریعه د دم په ذریعه یا په نوره ذریعه له الله ما سوا سي موږ له کومه چا څخه د رزق طلب کوو او له الله ما سوا د بل چا له الله ما سوا اولاد له بل غواړو له الله ما سوا پټې موږ په بل ښکاره کوو دوکه داسې وځان ته ورکوو او که داسې وي که چیرې له الله ما سوا بل څوک رزق زیاتولی سي او له الله ما سوا بل چاته زمن ورکولی سي له الله ما سوا پټې ښکارولی سي نو بیا خو دا کم څوک ښکاروي بیا که مولوي صاحب دی که پیر صاحب دی که بزرګ صاحب دی نو هغه د بیا داسې وکړي دا دی په خپله څه غریب دی خو اول د ځان ته د رزق د برکت تعویض وکاږي چې دی په خپله آباده سي او بنګلې وتړي او خلکو ته قرضې ورکوي
یعنی د پیسو ځای نه اول خو د ځان له تعویض وکړه او که دا کم څوک وایي چې له ما سره جنات دي او پیاریانې دي او مصیبتونه دي په دوه باندې زه بیا کارونه کوم خو دغه پیر صاحب د فقیر صاحب د مولوي صاحب د کوټګر صاحب ته سړی ووایي چې صاحب ته داسې وکړه زما علاج پسې وکړه ته منډې که یو بي ایل نیشنل یو بي ایل بینک نیشنل بینک او خیبر بینک هم څه څورې بینکونه دي په پاکستان کې په دا خپلو پیاریانو چې ستا په هوده دي په دوه باندې دا روپۍ را واخله او ځان له راوړه نو اول ځان مالدار که داسې تعویض داسې تش ځان ته وکاږه اول ځان له هلک د ځان دپاره پیدا که نو په خپله داسې تش تعویض ځان ته ور وکاږه اول داسې وکړه په خپله پټې معلومې که دا ستاسې خپلې ورکې سوي دي یا خپل د چیش خراب سوي دي نو دا ځان له اول وکوه خو که د کور د دیوال هغې خوا چیشی پروت وي دا یې نسي معلومولی او دا زما ستا پټې د ځمکې په مشرق او په مغرب کې معلوموي نو دغه دوکه داسې انسانانو ته ورکوي او عوام په ځکه په دوکه کې اچېدلي دي چې هغه د الله تعالی له کتابه خبر نه دي او لیاچا د الله تعالی کتاب صحیح ورته بیان کړی نه دی او ځکه د له الله ما سوا مخلوق په دو خبرو کې تجارت کاروبار او دکانداری شروع کړې ده نو الله تعالی رزق په رزق یو لادار شی رالی نو په رزق کې که تاسې له ما سوا له چا غواړئ له بله بېمینده نه کوئ رزق له ما سره دی په پټو هم زه خبر یم او د هر شي پته ماته لګاږي له ما سوا له نورو خدایانو د ځمکې له خدایانو وچ وده راسته ما رزق ځینې غواړئ او ما پټې په ښکاروئ د علم غیب هم له ما سره دی او د رزق مالک هم زه یم کې غواړئ له ما یې غواړئ او بیا چې کوم رزق مې درکړی دی بیا یې درکوم تاسې پر دا شکر ادا کوئ او تاسې بیا که دغه منئ او کې نه منئ خو راځئ به زموږ وخواته زما وخواته م راتله او که تاسې چېرې داسې وکاست زما د نبي له خبرې انکار وکئ زما له قرآنه انکار وکئ زما له قانونه انکار وکئ زما خبره ونه منئ تاسې بیا هم د ځمکې په خدایانو پسې روان یاست تاسې بیا هم رزق د ځمکې له خدایانو غواړئ تاسې بیا هم رزق له پیرانو او له بزرګانو غواړئ تاسې بیا هم رزق او نورې پریشانۍ له ما سوا په بل چا حل کوئ نو دا یو تاسې نه یاسته او تر تاسې چې کوم مخکې امتونه تر سوي دي هغه هم دغسې کول زما خبره یې نه منله زما قانون یې نه منلو له ځانه یې ځان ته قانون جوړ کړی وه له ما سوا د مخلوق عبادت کولو چې کوم چا د مخلوق عبادت کولو نو له تاسې مخکې داسې کسان تر سوي دي چې زما به قانون ته ځینو غاړه نه دی ایښې او چې چا نه دی ایښې د هغو حالات او انجام تاسو ته معلوم دی لکه فرعون حامان قارون او داسې نور وما علی الرسول الا البلاغ المبین نو په اخر کې الله تعالی وایي د نبی ذمہواری څه ده د رسول ذمہواری څه ده په ذمه دا خبره نه ده چې دای به د خپل مجلس یا د الله وحی یا د الله خبرې دا به پر چا په زور اړوي الا البلاغ المبین ها مگر صفا سترا شیندلی ښکارا د خپل وحی د خپل آیتونو ږدي نو بیا اختیار و خلکو ته دی چې اوس دوی مني او کني چې کم انسان ځان د نبی وارث بولي او کم سړی د دین تبلیغ کوي او کم سړی د دین او د قرآن خدمت کوي نو د هغه دپاره دا جایزه نه ده چې دی د خپله مسله د خپل عقیده د خپل علم پر بل چا په زور واړئ چې دا به راسمني دا زما عقیده دا زما مسله دا زما تحقیق دا زما دلیل دا به مني بلکې دا خبره نه ده په ځکه چې نبي ته هم دا اختیار حاصله نه دی چې دی د خپل دین په چا په زور ومني او بلکې د قرآن صریح آیات لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته او زموږ مسلمانان ځینې ملګري دي دغه د خپل علم او د خپل تحقیق او د خپل مسله پر بل چا په زور اړوي او دا دای د ځان فرض بولی چې دا کم تحقیق یا کم پوهه ما حاصله کړې ده دا پر بل چا په زور وتپم حالانکه دای له دغو ناخبره دی چې دا نبی هم خپله خبره پر چا په زور نه ده اړولی او چې نبي ته اجازت نسته نو ته د نبي که وارث یې هم تا ته اجازت له کمې خوا میلاو دی خو د نبي وارث یا د دین خدمتګاری یا د دین تبلیغ کوونکی دا به خپله خبره خپل دلیل او د دین خدمت او وحی دا د انسانانو او د مخلوق تر مخه شیندلی صفا سترا چې دا خلق په پوی کې دا غو تر مخ به کښېږدي بیا به هغو ته ووایي چې اوس یې منئ او کې نه منئ نو دا ستاسو خپله مرضي ده نو د ده به غاړې خلاصې وي پر ده باندې دا د دین پر د هغې باندې او د دین په خدمت کوونکي باندې او د نبي پر وارث باندې دا ضروري نه ده چې دا خپل علم به دی پر خلکو په زور اړوي بلکې دی به و خلکو ته علم بیان بلکې دا د دین خیرخوا او د دین خادم
او د نبی وارث دا به د الله تعالی قانون د خلکو تر مخ ږدي او د خلکو سر به پر خلاصوي او صفا ستره به ورته بیانوي، خیانت به نه پکښې کی. نو بیا مزید د خلکو د چې خلک اوس د جنت پر لار رواناږي او که د جهنم پر لار رواناږي. په ځکه الله تعالی فرمایي وهدیناه النجدان، ما خود به لارې درښودلې دي، اوس د جنت پر واله ځئ او که د جهنم پر واله ځئ. نو مرضي به د خلکو خپله وي، اکراه او جبر به نه وي پکښې. او که څوک هم په زور باندې د خپله مسله پر چا تپي نو دا به د اسې غلط وي، نو دا به د سرزوري وي، نو دا به د شریعت او د دین او د قرآن او د سنت مطابق نه وي، دا به د سرزوري سینه او دا بالکل په اسلام کې ستنه او دا به د لځانه په ګډه کړي چې دا زما مسله به خامخا مني. د یو بل مسله پر اوښتې نه ده و هر چاته خپل تحقیق اجازت سته. وما علینا الا البلاغ المبین.